بسم الله الرحمن الرحیم. یاره الارماز قاری وکنا ما تاسو روزانه یو رکوع په قرات کې ویلا روزانه یو رکوع ویلا ها یاره حافظ خدای دې یو رکوع به یاد کړم خدا قرات ډیر ګرام لا ډیر لوی فن تجوید ډیر ګرام جزاری خو ما دغه نور عربیت په زور پڑھاو کړه او قاری سے وی چې فزمان رشید توان ما ده عربیت په زور ما قلقلی متوبه قلقلی نور به ذکر ارما چې شعروی نو بیا په شان دغه بغل شو بیا قاری سے وی کړي قول ما ته جی ما بیا شعروی نو ترجمه وکړه طالبان په غیر عربیت په بیا هغه قلقلی وخت شروع دا خیال نه الله دا ذری خود ته جزرم پڑھاو خدا دې چل ناراض بسم الله الرحمن الرحیم هل يزور صاحبه كل يوم او بكره وعشيه الله اکبر مسله دا هل يزور صاحبه آیا یو سره ملاقات بکئی د خپل مرګي کل یوم روزانه یو او بکرتم واشیا یا سارو ماخا مطلب دا دی احمد چې ته د چا مرګره شوې چا سستا دوستی دا سارو ماخام ورته تیر کی او کنا کل یومن فرض کی یو ځل ملاقات کړي اوس دې کې امام بخاری چې کوم باب راوړی دی هغه نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرض کی یو ورځ فرض کی به یو ځل صدیق اکبر کور ته او دا دوستی پاللو حضور غبن تصدد دکنا نورد کی یو ځل خي دا چې بس هر وخت اسلام علیکم او کراشن بیا کې د ډوډۍ ټیمې نو ټیک دا پدانه چې بس کباب راوړم الکه هو د ډوډۍ ټیمې نو کباب راوړم اسی کباب راوړم نه کېدا لم عاقل ابویہ مانو پی جدل خپل مور پلار الا وما یدینان الدین مگر تابعدار د دین کولا حاصل دا د جماع د کلن عقل اور ہوش سنبال کړي دے ما خپل مور پلار دیندار کتلی دی جی دا حدیث مخکې تیر شوی دی مکمل شي بس ګوره مولانا سے باب الزیارہ باب دې په بیان د ملاقات زیارت ویل کېږي ملاقات ته په دې حاشیه کې ابن بطال لیکلی دی من اتمام زیارت اطعام الزائر ما حضره دا قید لگاو اتمام د زیارت سره اطعام د زائر ما حضره چې تاسو را کمره کې سوین هغه ول ورکه چینی نو بیا بار نه کباب مباب نو راغواړه پونه شو کنه یعنی ما حضره مطلب دا خو دې ته اشاره کوم دې ته جماعت نه شم وای ادھر آو کباب کھاتے ادھر آو چائے پیتے وہ خدا کے بندوبست کرو نا کیا کرتے ہو پیسے جمع کرو کتابی لو پونه شو مولانا صاحبہ نو معنی دا شو چې کم ساده وس مطابق وی دغه مطابق خپل ظاهر ته دعوت پیش کا وزن زیات نه ومن زار قوما هرغه سره چې ملاقات دی قوم کی فاطوای مایندهم ایسه ډوډۍ وخوري نو دا جایز دی وزار سلمان او بدرداء فیاد نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات طلب ابو درداء سے په زمانه د پیغمبر علیه السلام سلمان د ابو درداء ملاقات ته طلب فاکل اندو الته خوراک کرو چلو دا ابن بطال چې دکنه دا پټول شرح کې لنډه ده خدا اهم حاشیه چې په بخاری کې د ابن بطال او دا ابن بطال دا چې معلومیږي چې دا دي شاګردانو دین رسو دي دا مخطوطات جمع کړي ترتیب نشته دی باندې دی اخر کې بالکل ترتیب نشته دی
خو یو ډز کوي خو خسته ډز کوي نو په دغه ډز ما غسته ده بي انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج امر بمكان من البيت فنزح له على بساط فصلى دا حدیث موږ مخکې ویل ٹھیک ده جی باب من تجمل للوفود بس اوس معنا دا باب من تجمل للوفود باب دې په بیان د جواز د خسته کولو د خپل ځان د پاد ملما لکه تا ته وښتو ستا ملما راغی اوس ته داسې ناسوي او صادر ماده نو اچولې وغیرہ وغیرہ تا ته جایز دي ستا ملما راغی ها ورته راغله ورته لیک څه ورته راځي یعنی ځان ورته برابر کی خسته کی دغه خبره ده جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال لي سالم بن عبد الله بمل استبرق ستو قلت ما غلظ من الديباج یو د سندس باریک ته وي یو استبرق چا غټ ته وي وحسنا منه او په اعلى پرېخمو کې اعلی وي قاضي سميت عبد الله يقول ويرا عمر على رجل حلا عمر سے په یو سړي باندې ولیدل یو حلا یعنی یو لنګ او صادر یو جوړا من استبرقين دغه ټولې خمونه فاتا بیا نبی صلی الله علیه وسلم راول حضرت سیفتا فقال يا رسول الله اشتري هذه واغل جدا فالبس على وفد الناس استعمالوا د خلق د وفود د پاراتو د پارا اذا قدموا عليك وقال انما يلبس الحرير من لا خلاق له رقم فاسو کچی چې اخرت کې برخني ومذا في ذلك ما مذا نو تیر شو په دی باندې سره دي چې تیر شي سمن نبی صلی الله علیه وسلم باسیله بهلتن بیا څه زمانه تیر شو عمر ته حضرت یو حله ولېګلا پوښي فاتا بیا نبی صلی الله علیه وسلم فقال باسط الیا بیازی وقد قلت في مثل ما قلت قد مرخ قال انما باسط الیک لتصيب به مالا چې ته د خرج کی او په دې پیسې واخلې فکان ابن عمر و عبد الله ابن عمر سے یکرو العلم فی الصوب بد بیگنا نقش و نگار العلم نقش و نگار په جامو کې ٹھیک شو لحاظ الحدیث بس ګور باب الاخاء باب دې په بیان د بھائی بندي ورورولي والحلف او د معادی بھائی اور معاهده معنی دا چې یو بسره بھائی کوي نو دا جایز ده دانګي کې یو معاهده کوي نو جایز ده او دې ځکه یو دو خبر یاد کا چې بعض احادیثو کې د حلف اجازت ته بھائی بندي کول شي بھائی بندي کوي او بعض کې راځي لا حلف فی الاسلام ضرورت نه دی پاتې شوی نو څوک چې دا منسوخ شو بهتر خبره ده د مولانا صاحبہ یو هغه بای بندي وا چې کوم په زمانی د جاهلیت کې وا هغه څه لوړ او کوتک یار دی پاره بس پښتو کې دا لوړ او کوتک یار دی پاره الکه کې ته زما دوست زستا دوست کې پتا چې حمله وکړه زبر اعظم ټوپک برارم اګه به ما حمله وکړه ته برارځي ټوپک براري دا حلف جاهلیت اسلام سره جاهلیت ختم شو البته کې چې دا معاهده او بای بندي د اسلام د طریقو او د حقوق مطابق وی نو الحلف يجوز الان دي وقال ابو بكر بدا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي غداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سمين عن انس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول ولو بشاهد دې حدیثونو کې اختصار لګوره ها مواخاتو کو بیاغي او تخپل بیبي پیش کړ دی وی چې نه ما ته بازار او خیر بیا اخر کې واده چلو وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قلت لانس بن مالك ابدا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري يوم حدیث کراغه چې لا حلف فی الاسلام د دوه توجیبیا یاد کا یو معنی دا لا حلف فی الاسلام زمانه کوم داخله نشته ضرورت په اسلام کې
د سیسی د معاهده بلې اسلامی حقوق په خپل د معاهدی کار کوي څنګه یو مسلمان له بل مسلمان اعانت دغه مرسته د مظالم نه خلاصول دا خو په اسلام کې دي کنه دیو غریب له روټه ورکول په اسلام کې دي کنه یتیم او د کونډي رعایت کول اسلام کې دي نو لا خلف فی الاسلام ضرورت د معاهدی په اسلام کې پاتې نشو اسلام هر څه پورا کړ د سره اشکال ختم دي سو کوئی چې لا حلف سره اشاره ده چې هغه معاهده جاهلیت دوه قسمه وا یو پای کې د توریثو کې زمړ شو زما په مال کې شپږم استاره کې تمړ شو صاحب په مال کې شپږم زما ده لا حلف اشاره شو نشته د هغه معاهده چې موجب توریث په اسلام کې لکه اسلام کې میراث په معاهدو نه تقسیمیږي پر انصاب تقسیمیږي چلو باب التبسم والذكر وقالت فاطمه بس باب التبسم والذكر برها شید کلام خسته کړی دی یو د تبسم چې د ته مبادی د ذهق وي یو د ذهق هغه ذهق هغه ته وي چې سستا غاخونه اخکارشي او ته خاندي او ستا نفس واوري ایو قاقه ده قاقه دي ته وي چې ستا گاونډي واوري ایو چې کوم دې نو صوت النهیق دی فقاو هغه نه ذکر کړي هغه د ای زمانه کې نو لکه اوس ته اوس چې ټلیفون ازي هغه څه کوي خندا مندانی او چې تاسو یو بس خبره کې بیان نه خاندای دا کوم خبر نه اوس مقام خبره کې بیان نه خاندو چې ټلیفون وای کنه تاسلام جنا انا لله و انا الیه راجعون دا د فقهاو ته معلوم نو پوجي وګره یو تبسم مبادی د ذهق یو د ذهق خندیدل چې ته واوري یو قاقای سره مز ادس دوړه ماتيږي په ذهق سره دوړه ماتيږي چلو وقالت فاطمه واصر الي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت وقال ابن عباس ان الله واسقك وابكى وبي قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رفاعه القرظيه طلق امراته فطلقها فتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعه فطلقها اخر ثلاثه تطليقات فتزوج بعده عبد الرحمن اټي عبد الرحمن چې فتزوج اخر يا رسول الله الا مثل هذه خطبته لخطبه اخذتها من یعنی اشاره وکړه له مشابه د هذه له له اشاره وکړه زومبي ته چې هغه سره د خپل د چیر سکینه قال وابو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجره يؤذن له فتبقى خالد ينادي ابا بكر يا ابا بكر الا تجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين ان ترجع الى رفاعه لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك ما شاء الله بس ګور تی شو کنه خبر اخلاص من اوس ګور دا چې څو روایت تصحیح متعلق دي امام بخاری راوړي او ټول مکرر دي شابه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعيد عن ابيه قال استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكنه عالية أصابهن على زوجه فلما استأذن عمر فبادرنا الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وقال حضرت يضحك ذکر کو اظهار د سرور کو فقال اضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب فقال استا आवाज واورد نو حجاب ته منډه کړه پردې ته جی يا رسول الله ثم أقبل عليهن فقال يا أبواب أنفسهن أتحبنني ولا تحبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت أقرب وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهم يا ابن الخطاب والذين في بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا ترك غير فجك وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائف قال أن إن قاتلون غدا إن شاء الله فقال ناس من أصحاب دا مغازي کې ویل دي ها
لا نبرح أو نتقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم جراحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قاتلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حميدي حدثنا سفيان بالخبر كله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على اهل في رمضان فقال رمضان کې چې کوم دې بیبي څخه لاړ ټیک شو. قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا تستطيع. قال فصم 60 مسكينا. قال لا اجد. فأوتي بعرق في تبيو ټوکر راغله. قال ابراهيم على عرق والمكسر. فقال اين سائل تصدق بها. قال علي افقر مني والله. قال دي علينا قال دي على افقر مني. بدا خیرات کا نو دې سړی وی چې على افقر مني زه ځان نن په غریب خیرات زه ټول غریب زیم کنه. تو پتہ ہے کہ حضرت تو خاندل ہاں ما بین لابته على بیت افقر من فزایگاتا بدت نواجزو فانتم مثلا اوس ګور دي که مثلا مخکې ویل شاید دا مسله ده یو سره په رمضان کې خپل بیبي سره جما وږي نو پاره باندې چې قضا 2 میاشتې روزي دي اوس دې څنګه اسنو نو الګه خو تام 60 مسکینان ته ورکا دې د الله پیغمبر دې غریبي ما ټوکره رااله د بعد روایت کې راځي کې د 15 کسانو خوراکو او څو کې دې کې د 10 کسانو خوراکو عزت اخرات کا د الله پیغمبر مانم زیات غریب سوچته نو عزت په خپل آل بیت باندې اوويشه. اوس په دې باندې سوال دی کې جانی فدیه د جنایت په خپل یا په خپل آل بیت اخري نو آیا دا فدیه به ادا شي؟ جواب دار اند الاحناف چې نه ادا کی. او کته و چې دې رواج کې چراغل دي داغه جواب دادی چې دا به تور ادعای فدیه نه ده دا به تور نفقه اهل بیت دی چې اوس دمره غریبی ته چې تاسو فدیه نشته دی او دا پیسي دا خوراک دا ته اهل بیت ته ورکا چې کله تاسو فدیه قوت پیدا شو هغه په تاخر بیا به ورکی ٹھیک شو ولا چلو. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة قال انس فنظرت الى صحبه دا ټول مګویل دي ها وقد اثرت بها حاجه الرداء من شده جبذته ثم قال يا محمد ما لله الذي عندك ویسے اخلاق د پیغمبر علیہ السلام تو ګورا کنه هغه صادر نه اونیو جټکای ولا ورک رایخ کا ادم شدت سره چې دغه صادر هغه دار چې د حضرت په څټ کې دغه ننخه پیدا شو او بیا رات وای توي چې خدای په مال کې مال راکړ سکنه خبر سره وځو خاندل یا ورکه والا دې د چوسی الله اکبر اقر ایرانی کې نه ایرانی اخلاق علی د پیغمبر علیہ السلام جی. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم تسلم ولا یار طالبانو یو خسته خبره درته کوم ځان نه خو کوم نه او تاسو له بره حشی ته بیوم دا اکثر خلق د ابن جرير ابن عبد الله البجلی په بار کې ما حجبنی النبي صلی الله علیه وسلم ما نه پرده نو کړی پیغمبر اسلام مز اسلم ته چې کله ما اسلام قبول کړم لفظی معنی خدای غس کی خلق بیا دی کې اکثر خلق وی چې معنی دا و چې دا دی جری خصوصیتو چې دی ورته کو رسول په جریر عبد الله راځه دا مراد نه دی دی حاشیه دی قیمتي جمله لیکلې ده دا حاشا دا ته دینه مخکې چانه دی لیکلې د چې مراد د حجاب نه هغه مجالس خواصونه دي ما حجبني نوم منه کړي ز پیغمبر علی السلام د داخلي دو زمانہ په یو مجلس خاصه سره کله چې ما اسلام قبول کړل مراد ته نکور نه دی غره ها ما حجبني من دخول على مجلسه المختص بالرجال ٹھیک شو یا څنګه هغه خصوصي مجالسونه پیغمبر سے زنو منع کړي یو یا ما حجبني حجاب معنا کله چې حضرت ته عطایا راغلو نو مانه چرته انکار نو کړي
جی جی إذا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتملت؟ قال نعم إذا رأت الماء فزهقت. أم سلمة فقالت أتحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تشبه الولد. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط نوم لیدل ما پیغمبر علیہ السلام مستجمعا قط سمانا پټک خلق خندیدون کې یا څه کنم ځکه مستجمعا مبالغا فی ذکر پټک خلق خندیدون کې. افسوس دا چې تاسو کې څوک د مشر شیخ شاګرد نشته کنه ټول ماشومان جمع شي. شیخ محترم جب کله خبر کو وي دا باندې مې وکړه ته ته کیسټ کیو کرے ډیر ناشنا ونه خندا وا ناګي ته ډکه خلی خندا نو عادت مانو کتل چرته چې په ډکه خلی خندا کړو تر دې چې مال دل دغه نه حلقه جبا انما کان يتبسم لکه موږ مخکې روایت ویلې حاتلی اخندل حتا رؤیا منه لهواته نو عائشہ به د خپل علم مطابق خبره کوي. ٹھیک شو تکړه شبا دا ټول حدیثونه تامخ کې ویل دي ځکه ویلي لا شام حتی سالت چروان شو مصائب المدینه نالی او کسی د مدینه نالی د مدینه جی غارقنا یعنی دمر بارانو شو چې غرق شو مګه ما حوالينا ولا ينكر منها شيء يريهم الله كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. باب قول الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله نو یریږي او د حق او خلق مرګتیاو کوي. چلو وما ينهى عن الكذب. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق يادي للبر رشتیا چې دی لار خید نه کوي وان البر يادي للجنه او نیکی لار د جنت خي وان الرجل يصدق او انسان رشتیا وي حتا يكون صديقا تر دې چې الله په قانون کې صدیق جوړ شي وان الكذب درو چې يادي للفجور لار خید بدکار وان الفجور يادي للنار او دا بدکاری چې در لار خید اور وان رجل يكذب درو حتا يكتب عند الله تبدی چول کرشید الله په قانون کې د الله په کتاب کې کذابن دروغجن. جی یعنی محمد ابن سلام مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني قال الذي رايته يشق شقه الذي رايته يشق شقه هغه سره چې تعالی دلو چې دغه وخت کې شلول کېدل فقط ذابن یکذب بالکذب دا دروغجنو چې دروغ به وي تهملوان او چې دا دروغ ته نقل کیږي حتا تبلغ الافاق چې بکنارو د ځمکې خوارشي فیسنو بلا یوم القیامت دغه صبر سره کیږي. جی باب الهدی الصالح یا باب الهدی الصالح باب دې په بیان دا سیرت صالحه هدیه په معنی د سیرت ته الصالح په معنی د نیک ته یعنی نیک سیرت اختیار ول. جی یعنی ان اشبه الناس دلا وسمتا وهديا
بشک ډیر مشابه د خلقنا دلن په اعتبار د نقل او حرکت سره وسمتن په اعتبار د خوې سره وهدین او په اعتبار د عادات سره یا په اعتبار د حسن منظر سره برسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ام عبدنا دا دلن نقل و حرکت ته سمتن حسن منظر دے هدین سیرت اخلاقی خلقی دی من حين يخرج من بيته لا يرجع اليه لا ندري ما يصنع بأبيه اذا خلا وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن مخالف القاسم الصالح قال قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم جی باب دې په بیان د فضیلت ته صبر والاذى او په بیان د مذمت ته تکلیف چاله ورکول ٹھیک شو یا من الصبر علی الاذى شی باب دې بیان د فضیلت ته صبر په تکلیفونو باندې جی وقول الله تعالی انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قربان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن كثير قال حدثني الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد وليس شيء او ليس شيء اصبر على بس دا حدیث ليس احد نشته هیڅ یو کس بس دا اصبر دې سره متعلق دی یو فرض ليس شيء نشته یو شی اصبر على اذن چې ډیر صبر کوونکې په تکلیف باندې سمعو داسې تکلیف چې دی اوریدي وي من الله تا من الله مطالب ليس احد اصبر من الله نشته یو انسان نشته یو شخص صبر کوونکې په تکلیف باندې نشته یو کس صبر کوونکې د الله نه په تکلیف باندې چې واوري اغیلرا او دلته معنی کو اذن په ناخواله خبره باندې چې واوري د الله نه لکه الله ډیر خبره د بندګانو ناخواله اوري او دوی ورته نه انو کته ناخواله خبره واوري په وخت کې به ته ما چې خلاصه کې ډزا لسمړي بوکي خوشوي او خلک دې لارو کوسو کې ګرځي خدای پاک ته کنځلې کوي الله مهربان دي چاته اسنوي دوی نسبت کی اللہ ته اولاد و انه يعافيهم ويرزقهم بیام الله پادی معاف کوي او دوی له روټیانه ور کوي جی حدثنا عمرو بن حسين قال حدثنا ابي قال حدثنا الامر قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسمه بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ کوټون را لکنه هغه تقسیم کړ لکه بعضی چې څنګه د حضرت عادتو نو یو رجل انصاری را پاسه ده ای والله انها لقسمه ما اريد بها وجه الله قسم می دی په خدای دا یو داسې ویش دی چې په دې د خدای رضا حاصله نه کړې شو یعنی رضای الله دې پاره نه دا باطل قسم ویشو فقلت ما اما بس خبر اخلاص شو اما تنبید اما خبردار لا اقولن للنبي صلی الله علیه وسلم دا ستا خبره د خامخ پیغمبر پاک ته ما چې تا د پیغمبر علی السلام په تقسیم اعتراض وکړ قربان دي تا سبحان الله ویا باب دې په بیان د دې خبر لم یواجه الناس یواجه مواجهه چې مواجهه نکړي خلق سره په اتاب سره معنی څه شو الک مخامخ نی رټلې سو باب د بیان دغه چا چې نی رټلې یو سره مخامخ مطلب څه څنګه لکه اوس یو کارو کې سوقو کې کار لکه سبحان الدینو کې او دې یو کارو کې هغه کار غیر مناسب وو زورته مړ دد سوکړه دې ته وی رټل مخامخ دا څه نه دی مناسب ها تعریض کا اګه دی یو کار کې ته تعریض یره یو کس چاته ذکر ویلو ورغه ولا چې کار خو پرېږي دا کار کول خو پرې روان کولا او دې پوښي چې دا خو ماته تعریض وکړه یعنی تعریض خده خو مخامخ رټنه دا د آدابو نه خلاف ده الله دې موږ توفیق راکړي ما خو یو مخامخ رټل کو اول په دې مخلو خلق الله دې موږ معاف کړي بس کما شمول نه دمرون خطه خلاص او کې خاطر ولې په ما خلاص پکار دې دا نه کړې زموږ د لاسونو مراسم چې له وصول واري کې الله پاک دې موږ معاف کړي دې
وبه قال حدثني عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشه رضي الله تعالى عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرقت فيه فتنزه عنه ګوردان مشکات تعویل دی حضرت یو عملو کو فرق خصفی پای کی ترخیص کو زمان اجازت الکه څنګه وي یا لکه مسافر په سفر کې روزي ماتول یا لکه پروژه کې اعتباری سړی لرا د خذ قبله او لمس جواز ورکول حضرت لمس قبله تقبیل جائز دی بل زه خدا نه منو زه خدا سره کوم یا هغه ترخیص دی د شپې د کېدل او عبادت تفاصیل کلا کلا ها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكتب بحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن يتنزهون چې پرهیز کوي يتنزهون معنی کې پرهیز کوي جی اسنو والله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه ومن قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله مولى انس عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء اشد حياء دیر کلک حیا والو من العذراء د پیغل زنانینا لکه پیغل زنانو کی پخوانی غوړو سنې وسو پړی تزامن الله سي او نشو کنه اپ پخوانی زنانی چې هغه پیغلی ای کی حیا انتهایی درجه وا پیغمبر پاک دغینم زیات حیا ده الله جی فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه چې کله یو شی وکړه چې طبعا باغه خوخ نو چهره مبارک لوم کو خبر شونی باب ما اکبر اخو بغیر تاویل فهو كما قال الله تمافیو باب من اکفر باب د بیان د هغه چا چې نسبت ته کفر کوي روتا بغیر تاویل بغیر د تاویل نه بغیر صدا عذرنا تی شو کنا نو فهو كما قال مانس ظاهر داسې حال ني او ته یو څه د نسبت ته کفر کوي یا د نفاق کوي نو کافر منافق بشي تعویل نه مراد ہے تعبیر اسو سو وجوي سو تعبیر وی سو تعویل وی ورجګنه سو توجیوی نو هغه بیا جدا خبر ده او چې دا چې ډایرکټ مطلقاً تکفیر فتوا لګای نو دا دې سم ضرورت جی وبه قال حدثني محمد واحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احد چې اوسره بل ته کافرا نو اوس دا مکفر او مکفر دې دواړو کې دا فتوا خامخزي نسی چې مکفر کې اسباب د کفر او فقط کفر او کہ اگر نو فجال کفر علی المکفر جی عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع ابا سلمة سمع ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه قاتل فقد باء بها اخذه معه یعنی یو کو پکې شګنه مستحق یو د دینه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال پدې مکه مګه فو کما قال یعنی یا خدای کافر شي یا فو کما قال یعنی کذبن ویلو جو کاذب شو ادا ګناه کبیره ده ومن قتل نفسه بشيء معذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتل او لعنت ویل په مؤمن باندې دمر لوی ګناه ده قتل په شان د قتل قتل گناہ کبیرہ دے نو دارنگی لعنت ویل دم گناہ کبیرہ دے ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتل باب من لم يرى اكفار من قال اکفار من قال متأولا او جاهلا بس باب دې بیان د دې خبرې لم يرى اکفار من قال لکه یو سره چاته کافر وای دی وین کی باتا کافر نه وای څنګه لکه دی چاته کافر ویلی متأولن ویلی یا جاهلن ویلی لکه عمر رضی الله تعالی عنہ خاطب ابن ابي بلتات منافق وی حضرت جدانی اذر واد المنافق اس عمر سے خو منافق ویلی دی خاطب تا خو متأولن ویلی دی معنی څه شو چې لکه ظاهر باندې چې اوسره منافق سره مرسته کوي ایسا تعلق برحال ساتي دا عادت منافقینو دی اس اندر سے حقیقت نے عمر سے نو خبر لیکن عمر سے گناہ نہ دی یا یو سړی جاهل وی سمانه بے خبر وی حال د چا د حال نه او دیغه ته کافر وی نو بیا دیتا
د کفر نسبت نشي کېدی. جی وقال عمر بن الخطاب لخاتم انه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال قد غفرت لكم. وفي قال حدثني محمد بن عباده قال حدثنا يزيد قال اخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم صلاه فقرا بهم البقره قال تجوز. قال راوی فتجوز رجل مان یاد کې اختصار دی ښا دا مخکې ویل دی خو دې کې د دې سړي سلام واړو نو فتجوز رجل نو دې ځان له مختصر موضوع کو فصلى صلاه خفيفه فبلغ ذلك معاذ فقال انه منافق. اوس دې معاذ دې څه ته منافق وي خو متأولا وجاهلا په اعتبار ظاهر چې لا يخالف الجماعه الا منافقون جامع پری خود ځان له موضوع کوته لاړ دا منافقانو کار دی حالانکه دا متأول یا بے خبر ہو جی. فبلغ ذلك الرجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواجذ عمل کوم پلاسون ونسقي عبور کومغا پټو تھا بنواضحنا خپل سرا وان معاذ صلى الله من البارحه فقام على مزراك فقرا بالبقره فقال البقره تسوره البقره وي فتجاوزت نما غزان اسمزو کبلندا فزاماني منافقون اي دا ګمان ز منافقين او ما باندې فتو لګولا نبی علیہ السلام یا معاذ افتان انت ثلاث درې زله ورته وي په قوم په فتنه کې اچي خلد مزنه منه کوي جمع نه پرې فاتحه کوي بیا وي ثم اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. وفي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف منه فقال بقلبه بالله والعزى فليقل ان لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى وخامرك فليتصدق. دا ګوره یو سره بغیر الله قسم خورینو دا خو شرک دی نو زرد کلمه توحید او چې ایمان الله پاتې کی. دویمه خبره دا چوقام رکا فلیتصدق یو سره چاته چې راځي وای جواری کو نو دې خیراتو کی څه مطلب شو یو خدا چې دې ګناه وکړه د دې ګناه کفاره په خیرات تا ته خیرات وکړه چې ګناه الله درته معاف کړي. ونه شو کنه یو خدا شو. دیمه خبر داد مولانا صاحب فلیتصدق نه مراد ده چې اوس کوم تاسو څنګه مستحضر ندي لکه تا ما عبد الوارث لکه 100 روپے کې خو دې چې راځه لکه جاری کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوس مونږه د خپل په ګناه پوښو نو دا زر خیراتی ورکو نو آینده به ان شاء الله بیا دا کار نه مخکې. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر انه ادرك عمر بن الخطاب في ركعته وهو يخطب بأبيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الله ينهاكم ان تخطبوا بآبائكم فمن كان خالفا فليحدث بالله واذا فليصمت. باب ما يجوز من العذاب والشدة لامر الله تعالى. ګوره مخکې روایتو کې چې لکه دا غصه او سختی جایز نه ده اوس وی کې دا غصه او سختی الله رضا دي پاري نه بیا جایز ده. ما يجوز من الغضب بیان د جواز د غصه او شدتی او د سختوالی لامر الله لوجد دین د الله لامر الله لوجد دین د الله نه نو دا جایز دی. وقال الله تعالی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سلام كده وهكذا سو کوشته لکه دمو لور کې کنه دا ټول حدیثونه مخکې موږ تیر شي ویل دي که څوک دمو لور کې لس پاندور پات شاب ها هاته کو معنی دا چې پرده واغستا او دا اوښلو هاته کو څه معنی وی غوړول عمره هاته ځکه کپڑا وکړه نو کپڑا هاته کو شقه ليري کړه ليري کړه. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا. دا حدیث موږ مخکې ویل دا ورګه زغوي مخه مما يطيل بنا
قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشد غضبا في موعظة منه يومئذ قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رافق في قبلة المسجد نخامة يعني بلغم يوكتا فحكى بيدي فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه يعني حيال منا الله ديت مخامخ فلا يتنخمن حيال وجهه وديت بلغم نغور دي مخامخ في الصلاة بي قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعثان زيد بن خالد الجواني أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرفها بكاء وإفاسها ثم استنفق بها جاء خرشك فإذا جاء ربها فتها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذيب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنته أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها ما غذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرا ورملی سے احتجر پیغمبر علیہ السلام ځان له حجره جوړ کړه احتجر کمره جوړ کړه احتجر کمره جوړ کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجیرة مخصفة یو وړکی غنی حجرا د کجرو د شاخنا مخصفه د کجرو ډالونه لکه ډالو درولي هغه نه ځاله پنجره جوړ دغه پرده جوړ کړه کې ناسا او حسیر آیا حدیث موږ مخکې تیر کړی دی او حسیر یا ځاله حجره جوړ کړه د چټای نه چرته به مسکو د شپې به اترولا فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي فيها قال فتتبع اليه رجال پس اورلا پسې روان شو حضرت پسې سړي وجاورال يصلون بصلاته مزبکو په مزد پیغمبر اسلام ثم جاء ليله بيرال يوشفا فحذروا دوی چا پیرو درېدل دا سنه دا حجره د پیغمبر علیه السلام نا او ابطا رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابطا رستش دراتلو نه دویتا ابطا رستش لیټ شو انسان لیټ کا فلم يخرج الیهم حضرت رانغه دویتا فرفوا اصواتهم وحسب الباب نبی شروع کا اوچت کله خپل आवाजونه وحسب الباب او دا دروازه نو دته نره نره گیتای بغورده تنگ فخرج الیهم مغضبا حضرت چراغ سخ غصه کی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زال بكم صنيعكم امیشو پما باندې هغه حالت تاسو حتا ظننت انه سيكتب عليكم نو ما خو اراده چې راشم خو ما دا ګمان کو کنن راشنو پتا صبح فالشیف علیکم بالصلاة فی بیوتکم دا نفلونه په کور کې کوي فإن خیر صلاة المرء فی بیتی للمکتوبه وایوسو باب الحذر باب د په بیان د پرهیز من الغضب د غصینا به پرهیز کوي غصه خشه نه ده ها ځکه چې سړی غصه شي بے ځای نه غصه شي ها مخیرا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه ند پهلوان اسر اسمانه زر اغستون کې په بدلا ليس الشديد بالسرعه یعنی زراور پهلوان حمله اور نه دی چې بل باندې حمله کی جو پهلوان دی نه انما شدید الذي يملك نفسه عند الغضب پهلوان هغه دی چې په وخت غصې کنټرول کوي او جاړي بس کوي پیاره دې تاسو الله واخې دا صاحب حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عدي بن ثابت قال حدثنا سلمان بن سورادين
استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما سب صاحبه موظفا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو كان هذا ذهب عنه ما يجد لو كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل خلق دي سړی الا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وين لست مجنون دام د غصه هو جواب ونه کنه کتنا اور حضرت اعوذ بالله چې غصه ختم شي زه لیونه ما دام د لیون تو بیو نه خوا قال حدثنا ابو بكر عن ابي حاتم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تعذب فردد مرارا قال لا تعذب يعني وصيته لا تغضب لا تغضب بزاغ سمك معنا بكان بزاغ سمك بزاغ سمك بزاغ سمك باب الحياء باب د په بیان د مدح د حیا دا موږ جلد اول کې چې کله دا زیوی نه دا زی ماړو د حیا تعریف حیا اعلی شی دی چلو حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الثوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة ان من الحياء وقارا وان من الحياء سكينة قال له عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرني ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتبه يقول انك لتستحي حتى كانه يقول قد اضر بك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان الحياء یعنی تدبیر حیا کې تردید پورې جدا بتال نقصان در کې ډیر کارونه بستا حقوق پاتې شي چې پرې حیا خشه دي وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مولى انس قال سمعت ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حیا من العذراء في خدرها تخفل فردك قال ابو عبد الله اسمه عبد الله بن ابي عتبة يعني مولى انس اسابيع قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة مولى انس باب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت به حیا باشو یاد چې خوای کون چې حیا وینو سړی ښه کارونه کوي چې به حیا شنه بیا هو قلنده شي جناب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربيعي بن حراج قال حدثنا ابو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس بشک بعض د علومنا چې ذکرې دي خلقو من کلام النبوت الاولى د کلام د رومبنو پیغمبرانو نا دا بنه چې نبوت الاولى من اصحاب نبوت الاولى هغه ذکرو د کلام د رومبو پیغمبرانو نا ها اذا لم تستحي فاصنع ما شئت باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين باب ما لا يستحي باب د بیان د عدم حیا د حق نه لپاره د پوی د دین لکه چې دین کې ځان پوی انو حیا بنه کوي ازکه چې حیا کې دوکړه نو کار به خراب شي ز صاحب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على الماء عذر اذا احتملت قال نعم اذا رأت الماء قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب شابه نار بچیا پس دغه یو صفوی منور نه مکه المؤمن كمثل شجرة حضراء لا يسقط ورقها ولا يتحاط فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة وعن شعبة قال حدثنا خبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال فحدثت به عمر ما خپل پلار ته بیان کړ لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا انه سمع دا دې زم تعویل دی یعنی خضر اعلی حضرت ځان پیش کړي انس لور شوان غي ورته فقالت ابنته ما اقل حیا انس لور دا سبي حیا ده داس خد داسي چراله د خلق مخ نبی اسلام ته ما تاسو ځان حواله کړ حضرت انس وداد تان غره د عرضت علی رسول نفسه حضرت باندې ځان قربانو نیک وختي
وقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان يحب وہ پیغمبر علیہ السلام چې خوخو به تخفیف والیسر اسانتیا په خلق باندې جی وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي سياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا وفي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وطاوعا قال ابو موسى يا رسول الله ان بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البقع دي شراب بيتي ورته یا وشراب من الشعير يقال له مزرو رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام شابه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة ان قالت ما قل رسول الله صلى الله عليه وسلم بین امرین حضرت اختیار نو ورکړی شو په میاں د دوه کارونو کې قد تو اچر الا اختار ایسرهما مگر پای کې چې کوم آسانو هغه به غوړه کاو سوچ ګناه به پکینو ومن تقم رسول الله صلی الله علیه وسلم نشه او بدلنو هغه نبی علیہ السلام د چان لپاره د خپل ذات اچره الا ان تنتهك حرمت الله وينتقم لله خپل ذات ته پاره چانه بدلنو هغه سي خو چې چا حقوق شریک مداخلت کړو بیا الله دې پر معاف کړو نه دی جی وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الازرق بن قيس قال كنا على شاطئ النهر بالاهواز مونږ په کناري د یو نهر په مقام د اهواز جی فنزل عنه الماء فجاء ابو بكر شاغین اوبر روان دي جی اسو چې نزبه معنی د غابه نزبه عنه الماء سمانه غاب و ذهب في الارض چانیر کو به اوچ شوی جی وخلف له فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى ادركها فاخذها فجاء فقضى صلاته وفينا رجل له راي فاخبر يقول من زم یو مرګره چې داغه موږ څنګه یو کس له رایون یعنی غیب خپل رائے پیش کولې یعنی الله داریوت مخه تیر شوی دی چې دی بوډا ته ګوره موزي استغفار مات کړ ٹھیک شو ما عنفنی احد یعنی ما ته اوس پوری بد چانو ویلی مز فارقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې زه د حضرت جدا شیما او دې سړي ته بد وی قاضی و ان منزلی متراخن بچیا زما کور ډیر لري دی فلو صلیت کې ما کی ځان مشغول ساتلې وترکتها او ما د اصدقه پرېخې وې نو لم آتی الاهلی الى الليل بیا شپې کور ته نوم رسیدلې وذکر انه صاحب النبي صلی الله علیه وسلم فرعا ما تيسر مسو ورته چې حضرت سره پاتې شیم او موږ ته د آسان عمل اجازه ملا شو جی وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي وقال له حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريره اخبره ان اعرابيا بال في المسجد فسار اليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهرقوا على دوره ذنوبا من ماء او سجا من ماء فانما بعثهم ميسرين ولا معسرين باب الانبساط الى الناس وقال انبساط معنی خوشادگی او خوش طبعی خلق سره جی خالط الناس ٹھیک جو او سمانه گډون کوا خلق سره ها وفي قال حدثنا ادم قال حدثنا توبه قال حدثنا ابو الطياح قال سمعت انس بن مالك يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل نعير وفي قال حدثنا غورا خالط الناس ودينك لا تكلمنه یعنی داسی مخالطت کوا چې ستا دین ته به زخم اون رسی خپل دین په مخ خراب وا جی تم دا مخرب العبو بالبنات بنات ویني ما لو بکول په ګډو سره بنات مراد ته ګډای دي خاطر جن کوه ګډای چی او زما مرګري یلعبن ما يدي ګډو ما سره بکول وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل ينقمعن منه نذيب پاسې دی او به تختې دی ها فاستربهن الیا نو حضرت ودا ما ته پری خودی نو فیلعبن معیا زپس وکوخه مولوی زنه د وخت راغل دی نو ما گزارو کړ بیا سبق وای ان شاء الله